मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दे। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। मुझे लोग पूछते हैं आप इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे, आजकल क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये मेरा मिजाज नहीं मानता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो, उसके हाथ पांव बंदी हो और मैं खुलकर पर तनकीद करता रहूं। हाँ, वो भी बाहर आएंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, आदाब के अंदर करेंगे। यही ताल्लुकात में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के बीच चाहता हूं। دا تاسو واورېدو مولوي صاحب دې ته وایي سیاست ښه موږ د پي ټي آی والو ته لګوي چې هلکانو زموږ ستاسو سیاسي اختلاف دی، په دې وخت کې ستاسو قاید چې کوم دی هغه په جیل کې دی، مهرباني وکړئ زموږ په قیادت پسې څه مه وایئ، هسې نه چې بیا موږ په هغه تنقید وکړو او موږ منع کوي هم خپل قایدین او زموږ مزاج دا دی سور هم دا نه چې عمران خان دی په جیل کې مړه موږ د هغه خلاف خبرې کوو. ها موجوده چې کوم قیادت دی د هغو لیډرشپ دی یا وزیر اعلی دی که هغو چې کومه دی غلط کار کوي یا لکه مطلب د هغو نه به موږ د ترقۍ سوالونه کوو چې د وطن کې ترقي راولي، د وطن کې کار وکړي، خو کله هم زموږ دا مزاج نه چې عمران خان خلاف چې کومه دی هغه موږ خبره وکړو. وجه ځکه چې په جیل کې دی موږ غواړو چې بهر راشي او د حکومت نه زموږ دغه مطالبه ده چې هغه راخلاص کوي چې د هغه د وجې دا ټول وطن جوړیږي. نو راځه دی که دې څه غټه خبره نشته دی، ټول وطن چې لوړي لرګی دی د دقه یو سړي د وجې لوړي لرګی دی چې هغه د قید کې دننه دی وروره که په ملک کې حکومت ښه کوي او که بد کوي وفاقي حکومت. نو د پي ټي آی ځوانان یو څه نه تسلیموي ولې چې د هغو لیډر چې کومه ده په جیل کې ده. زموږ مطالبه ده چې هغه دې آزاد کړی شي او بیا به چې کوم دی سیاست کوو او بیا به چې کومه دی خبرې اترې کوو.